زه خو نه مې د سیاست سره څه کار شته او نه مې د واکمنې پارټۍ سره او نه د مخالفین سره. د میډیا کار دا دی چې د ولس اواز چې دی نو هغه ایوانونو ته ورسوي. هغه ایوانونو کې چې کوم واکمنان دي نو زه د خپل طرفه او د خپل ګوند د طرفه د سوات الکترونیک میډیا اسوسییشن لخوا چې پای کې 30 زموږ ممبران دي او 14 رسنۍ دي، یعنې هغه د پښتو ژبې هم چینل دي، د اردو هم دي، اخبارات هم دي. نو دا یقین دهاني در کومه څنګه چې وړاندې د میډیا د سوات په ترهګرۍ کې دلته په سیلابونو کې او دلته په نورو مسلو کې هغه چې دی نو دغه اواز یې هغوی ته رسولی دی. نو زمونږ به دغه هڅه وي چې ستاسو د اواز د عوامو اواز چې زمونږ اواز هم دی ګو چې مونږ هم سواتیان یو او په دې ټکس کې مونږ هم متاثره کیږو. هغوی به چې دی نو یوازې نه قومي نه صوبایي بلکې انټرنیشنل میډیا ته به دا رسو چې سوات هغه سیمه ده چې دلته کې ترهګرۍ هم دا خلک وهلی دی، سیلابونو هم وهلی دی، بیا د دوی یو سپیشل خصوصي حیثیت او هغه شناخت هم ختمیږي. نو زه خپل طرفه دغه یقین دهاني در کومه او انشاءالله چې څومره زمونه کیږي مونږ به ستاسو سره څنګ په څنګ ولاړ یو، د عوامو سره به څنګ په څنګ ولاړ یو. مننه.